السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو ناوې ښځه چې د واده په شپه باندې خاوند ورغلی دی، دغه ښځې ظالم خپل خاوند ته یعنې زهر ورکړی دی او وژلی دی. راځئ مینوالو اخر ولې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې بې ګناه خلک وژلي کېږي او نن سبا دغه جینکۍ دي چې په موبایل باندې د بل خلک سره په ګپ شپ لګوي چې جینۍ یعنې په دغه چې کوم یو کویدن شوي چاته کویدن شوي په دغه رشته باندې جینۍ یعنې خفه وي او مور او پلار ته د عزت دپاره نه شوی دی. نو دغه جینۍ عزتمنو د یار په شرارت باندې بیا خپل خاوند په دغه طریقه باندې مړ کړي چې څه ټایم کې عزتمنو د دغه جینۍ د واده شپه ده، خاوند چې ورته راغلی دی. نو په دغه شپه باندې عزتمنو ښځې خپل خاوند ته یعنې زهر ورکړی دی، خپل خاوند یې د مخې نه لرې کړی دی، وژلی دی. بیا د شپې عزتمنو جینۍ دغه ناوې جینۍ بیا چغې شروع کړي دي چې راشه زما خاوند باندې یعنې څه چل وشو، یارانو دوستانو پې یعنې څه خوړلي دي چې دلته کې راغلی نو یعنې څه چل پوه شو چې کله بیا د دغې پوسټ مارټم شوی دی، د هر څه چې شوي دي او پته یې لګېدلې ده چې بیا پولیسو جینۍ یعنې بوتلې ده او چې ټول هسې جینۍ بیا حقیقت ښکاره کړی ویلي چې دا هر څه ما کړي دي او دا د دې دپاره ما کړي چې زما د ده سره په دې رشته باندې زه خفه وم، زما د بل چا سره په موبایل باندې ګپ شپ. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې هېڅکله چا سره داسې غلط ګپ په موبایل باندې مه لګوئ او چې کومه یوه جینۍ چې کویدن شوي وي نو هغوی ته پکار دی چې بله نور پردو خلکانو سره په موبایل باندې ګپ شپ نه لګي. زموږ د سره تر ننه زه معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو په هکله سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.